درنو زده کوونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. باوریم چې روغ او صحتمند ژوند به ولرئ. دولسم ټولګي کیمیا نو بعد د تیر ورځ مو د القانون میخودنه په آیپاک طریقه او نن ورځ د خاخ لرونکو القانون میخودنه په اشتکاکی طریقه، یعنی موږ څه ډول کولی شو په اشتکاکی طریقه د القانون میخودنه وکړو زده کوونکو. مخکې دی نه چې په اشتکاکی طریقه القانون میخودنه زده کړو زده کوونکو. دې نه مخکې مونږ اول باید د کاربن ډولونه وپېژنو. کاربن په څو ډوله دی؟ د کاربن ډولونه زده کوونکو. په کیمیا کې مونږ کاربن په څلور ډوله یایو. یو لومړنی کاربن، دویمي کاربن، دریمي کاربن او څلورمي کاربن. اولی کاربن کوم دی، دویمي کوم دی، دې اوس تعریفونه تکوم، خو مونږ باید په دې اول پوه شو چې کاربن ډولونه باید وپېژنو زده کوونکو. اول لومړنی کاربن، دویمي کاربن، دریمي کاربن، او بالاخره څلورمي کاربن. زده کوونکو، لومړنی کاربن هغه کاربن دی چې یوازې له یوه بل کاربن سره یوه ګونې اړیکه ولري، یا هغه کاربن دی چې له یوه بل کاربن سره یو ولنسي الکترون شریک کړی وي. د بیلګې په توګه دا کاربن ده، دا څو الکترونونه لري؟ ولنسي اخري مدار کې 4 الکترونونه لري. دا هم کاربن ده، دا په اخري مدار کې 4 الکترونونه لري چې اخري مدار الکترونو ته ولنسي الکترونونه ویل کېږي. اوس دا الکترون دې سره شریک کېږي. ګوره دې ته موږ لومړنی کاربن ویلی شو او دې ته ویلی شو. او لومړنی کاربن چې دا هغه پرایمري کاربن موږ په پی توري سره یا ښودل کېږي. دویمي کاربن په اس توري سره ښودل کېږي، اس توري سره. دا سیکنډري کاربن هغه کاربن دی چې که چیرې یو کاربن له دوه نورو کاربنو سره اړیکه ولري. یو کاربن ده، دا یې 2 کاربونه، دا یې 3. اوس که یو کس پوښتنه وکړي چې په دې کاربنو کې ته ماته دویمي کاربن وښیه، موږ ورته ویلی شو چې د منځنی کاربن چې کوم ده دا دویمي کاربن ده، ځکه چې له 2 نورو کاربنو سره اړیکه لري، یعنی له 2 نورو کاربنو سره یې 2 ولنسي الکترونونه سره کمته کړي دي، شریک کړي دي. دریمي کاربن زده کوونکو دا ترشري کاربن په ټي توري سره ښودل کېږي. هغه کاربن دی چې له 3 نورو کاربنو سره اړیکه ولري. د بیلګې په توګه دا کاربن ده، دا کاربن ده، دا هم کاربن ده او دا هم کاربن ده. ګوره دا کاربن که وکسو د منځ کې مې چې لیکلی ده، دې کاربن سره یوه ګونې اړیکه لري، دې سره هم لري، دې سره. نو د منځنی کاربن چې دا مونږ یو چې دا دریمي کاربن ده، یا هغه کاربن دی که چیرې یو کاربن له 3 نورو کاربنو سره یو ولنسي الکترون شریک کړي، دریمي کاربن بلل کېږي. څلورمي کاربن هغه کاربن دی چې له 4 نورو کاربنو سره اړیکه ولري. بیلګې په توګه زده کوونکو دا کاربن دې سره هم یوه ګونې اړیکه لري، دې سره هم لري، دې سره هم اړیکه لري او دې سره هم اړیکه لري. چې څلورمي کاربن بیا موږ د کیو په توري یا کواترنري کاربن چې ورته یایي په کیو توري سره ښودل کېږي. اولی یا لومړنی کاربن هغه کاربن دی چې یوازې له یوه بل کاربن سره یو ولنسي الکترون شریک کړي. دویمي کاربن یا سیکنډري کاربن هغه کاربن دی چې له 2 نورو کاربنو سره 2 ولنسي الکترونه شریک کړي. او دریمي کاربن
که چیرې یو کاربن له 3 نورو کاربنو سره یو الکترون شریک کړي چې مجموعاً 3 ولانسي الکترونونه شریک کیږي دریمي کاربن بلل کیږي او څلورمي کاربن هغه کاربن دی چې له 4 نورو کاربنو سره 4 اړیکې ولري. هر کاربن سره چې یوه اړیکه شي مجموعاً 4 یوه ګونې اشتراکي اړیکې کیږي او یا 4 ولانسي الکترونونه شریک کړي. زده کوونکو اوس کتابچه کې ولیکئ مثال په لاندې درکړل شوي مرکب کې د کاربن ډولونه په نښه کړئ. په لاندې درکړل شوي مرکب کې د کاربن ډولونه په نښه کړئ. زده کوونکو یو داسې مرکب موږ لیکو چې CH3 رابطه CH رابطه CH3 CH2 رابطه CH3 او CH3 داسې یو مرکب چارو کړی د زده کوونکو. موږ نه دا پوښتنه کړې ده چې په دې مرکب کې د کاربن ډولونه په نښه کوي. زده کوونکو دغه د اول کاربن که موږ تاسې وکړو دا کاربن یوازې له بل کاربن سره یوه ګونې اشتراکي اړیکه لري یعنې یو الکترون شریک کړی ده نو دغه کاربن زده کوونکو دا به پرایمري کاربن وي. پرایمري کاربن څه معنی یعنې لومړنی کاربن به وي. زده کوونکو دغه دویم کاربن که وکړو دا کاربن یو الکترون یې دې کاربن سره شریک کړی ده دې کاربن یو الکترون یې دې سره شریک کړی دی د دویم کاربن سره او یو یې دې کاربن سره شریک کړی ده یعنې هدف داسې ده چې دا کاربن مستقیما د 4 نورو کاربنو سره اړیکه لري. زده کوونکو دغه کاربن ته چې ویلی کېږي دا به کواترنري کاربن وي یا به څلورمي کاربن وي چې څلورمي کاربن موږ په کیو سره ښیو. زده کوونکو دا کاربن که وکړو دا کاربن یوازې له دې کاربن سره اړیکه لري نو دغه کاربن چې کوم ده دغه به هم پرایمري کاربن وي یا لومړنی کاربن. دا کاربن که وکړو ګورئ زده کوونکو دې کاربن سره هم اړیکه لري دا کاربن دې سره هم اړیکه لري. کله چې یو کاربن د 2 نورو کاربنو سره اړیکه ولري زده کوونکو دې ته بیا دویمي کاربن ویلی کېږي چې موږ تاسې په اس توري سره ښیلی شو. دا کاربن که وکړو دا کاربن یو ولانسي الکترون یې دې کاربن سره شریک کړی ده یو یې دې سره شریک کړی ده او یو یې دې سره 3 الکترونونه یې نورو کاربنو سره شریک کړي دي نو موږ یایو چې دغه کاربن چې ترشري کاربن وي یا به دریمي کاربن وي. ډېر په اسانۍ سره زده کوونکي موږ تاسې په دې نه پوهېږو اولي کاربن دویمي دریمي او څلورمي کاربن. زده کوونکو اوس کله چې موږ تاسې د الکانونو میخودنه په اشتکاکي طریقه کوو په اشتکاکي طریقې پوره به موږ هغه کاربن د مرکزي اتوم په حیث مانو چې له نورو ډېرو کاربنو سره یې چې کړي وي اړیکې جوړې کړي وي. زده کوونکو اوس ولیکئ د الکانو نوم ایښودنه په اشتکاکي طریقه. د ښخ لرونکو الکانو نوم ایښودنه په کومه طریقه؟ په اشتکاکي طریقه. په اشتکاکي طریقه کې زده کوونکو موږ څو نکتې په پام کې نیسو. اول موږ هغه کاربن په نښه کوو چې له نورو ډېرو کاربنو سره اړیکې ولري. هغه په نښه کوو چې ډېرو کاربنو سره اړیکې ولري. ډېرو کاربنو سره اړیکې ولري. یوه خو دا خبره کوو او هغه کاربن چې له نورو ډېرو کاربنو سره اړیکه لري هغه به موږ تاسې مرکزي اتوم شي مرکز به شي
مرکزی اتوم بشي چې دغه مرکزی اتوم بیا دغه مرکز چې کوم ده دا مونږ بیا د میتان په نوم یو د زده کوونکو. دویم د مرکزی اتوم په شاوخوا کې حتما نور الکایل ګروپونه چې پاتې کېږي هغې ته الکایل ګروپونه ویلی کېږي. د الکایل ګروپونو کې به داسې نوم وخلی چې اول به کوچني الکایل ګروپونه وخلی. دویم متوسط یا منځني الکایل ګروپونو نوم وخلی متوسط. او په دریم قدم کې به تاسو زده کوونکو د لوی الکایل ګروپ نوم وخلی او په آخر کې به څه کوئ لوی الکایل ګروپ نوم به وخلی. په دریم قدم کې آخر کې به تاسو زده کوونکو چې د الکایل ګروپونو نوم وخوستو په آخر کې به د میتان کلمه ذکر کوئ. دې په خاطر چې مونږ د الکانو په نومي ښودنه نه اشتقاقي نومي ښودنه نه منظم پوه شو. یو څو بیلګې زه په فهم کې نسم. واسو دا بیلګه زه لیکم چې CH3 رابطه CH2 رابطه CH3 زده کوونکو. یو کس روغلو مونږ نه پوښتنه کوي چې دې مرکب نوم په اشتقاقي طریقه وخلی. مونږ پوهېږو چې د الکان کورنۍ ده ځکه ټولو کاربونو په منځ کې اړیکې یوه ګونې دي زده کوونکو. خو هغه کاربون مونږ تاسې مرکزي اتوم کېږي چې ډېرو کاربونو سره اړیکه لري. دا کاربون یوازې له دې سره اړیکه لري. دا کاربون یوازې له دې سره اړیکه لري. خو که چېرته د منځنی کاربون که وکسو دا کاربون دې کاربون سره هم اړیکه لري دې سره هم اړیکه لري. مونږ تاسې هغه مرکز ده چې له نورو ډېرو اتومو سره اړیکه ولري. دې مرکز نه چې پاتې کېږي دې ته الکایل ګروپونه ویلی کېږي. د الکایل ګروپونو نوم به داسې وخلی اول کوچني دویم قدم کې متوسط او په دریم قدم کې لوی. دا دواړه الکایل ګروپونه چې مرکز نه پورته شول دا یو ډول دي. ځکه کله چې دې نوم زه وخلم وبه لیکم چې دای میتایل او په آخر کې کومه کلمه مونږ تاسې ویلې وي چې د میتان کلمه ذکر کوو زده کوونکو. دای میتایل میتان دای چې شو دای نوم شو په اشتقاقي طریقه. اوس زه ارسم یوه دویمه بیلګه هم په پام کې نسو زده کوونکو په اشتقاقي طریقه کې. بیلګې په توګه زه لیکم چې CH3 رابطه کاربون CH3 زده کوونکو CH3 او داس کې به هم ولیکو چې CH3. دې مرکب نوم چې کله زه وخلم زده کوونکو مونږ هغه کاربون د مرکزي اتوم په حیث منو چې له نورو ډېرو کاربونو سره اړیکه ولري. دا کاربون دې کاربون سره اړیکه لري. دا پرایمري کاربون ده. دا هم پرایمري کاربون ده. دا هم پرایمري کاربون ده او دا هم پرایمري کاربون ده. یوازینی منځنی کاربون ده چې له نورو ډېرو کاربونو سره اړیکه لري. دا هم تاسې مرکزي اتوم شو. دې مرکزي اتوم په شاوخوا کې چې پورته شول دې ته زده کوونکو چې ویلی کېږي دې ته الکایل ګروپونه ویلی کېږي. نو مونږ اول کوچني بیا متوسط او په آخر کې لوی الکایل ګروپونه نوم وخولو. دا چې څلور سره الکایل ګروپونه مساوي دي ځکه زه مجبور یم چې اول چې ولیکم تترا ولیکم. تترا معنا څلور. بیا الکایل ګروپونو نوم څه ده؟ میتایل ده. تترا میتایل او په آخر کې موږ تاسې ویلي وو چې میتان کلمه باید ذکر کړو زده کوونکو. دا دویمه بیلګه شوه. زه یوه دریمه بیلګه هم په پام کې نسم. دریمه بیلګه کې زه لیکم زده کوونکو CH3 رابطه کاربون رابطه CH2 CH3 او داس کې لیکم چې بیلګې په توګه CH3 زده کوونکو
اوس کله چې زه دې مرکب نوم مخالم په اشتقاقي طریقه اول د هغې اول لاس یو کاربن پیدا کوو چې نورو سره ډېرې اړیکې ولري که دا کاربن په پام کې ونیسم یوازې له دې سره اړیکه لري که دا کاربن په پام کې ونیسم دې کاربن سره هم اړیکه لري دې سره هم لري که دا یو کاربن په پام کې ونیسم دې کاربن سره مې اړیکه شته مستقیما دې سره هم شته دې سره هم شته نو یوازې دغه کاربن دی چې له نورو ډېرو کاربنو سره چې لري اړیکه لري اوس د کوم الکایل ګروپونه چې پوته شول اول به دې نوم وخلو او کوچني کومه دي میتایل ده ځکه زه لیکم چې دای میتایل او بیا دغه الکایل ګروپ ته ایتایل یې لیکيږي زده کوونکو دای میتایل ایتایل دای معنا دوه یو دا میتایل شو یو دا میتایل شو ځکه مې داسې کې ولیکل چې مې ولیکل دای میتایل مې ولیکل او ایتایل مې چې ولیکل دا مې په دې خاطر ولیکل چې داسې کې دوه کاربونه دي دا ایتایل ده او په آخر کې موږ تاسو ویلي وو چې کومه کلمه ذکر کوو میتان کلمه بو ذکر کو دې مرکب نوم شو زده کوونکو دای میتایل ایتایل او په آخر کې میتان زه غواړم یوه درې څلور یوه پنځمه بېلګه هم په پام کې ونیسم دې په خاطر چې تاسې ښه پوه شئ زده کوونکو زه لیکم چې CH درې CH رابطه CH او CH درې زده کوونکو داسې یوه بېلګه موږ لرو ښه اوس که چېرته دا بېلګه کې که ولیکو چې CH درې او CH دوه زده کوونکو کله چې موږ داسې یوه بېلګه ولرو په دې بېلګه کې زده کوونکو چې کله موږ د دې مرکب نوم وخلو داسې یو کاربن پیدا کوو چې له نورو ډېرو کاربنو سره چې ولري اړیکه ولري دغه کاربن د نورو ډېرو کاربنو سره اړیکه لري درو کاربنو سره الکایل ګروپونه دا هم چې دي دا هم ایتایل ده ایتایل ده دا هم چې دي زده کوونکو دا هم ایتایل ده او دا میتایل ده موږ تاسو ویلي وو چې اول کوچني نوم وخلو نو کله چې کوچني نوم ذکر کوو موږ اول به چې ولیکو اول به ولیکو چې میتایل بیا ایتایل ګروپ دغه ده یو دغه ده و به لیکو چې دای ایتایل او په آخر کې میتان کلمه ورخلو زده کوو دای چې شو میتایل دای ایتایل میتان زده کوو پنځمې بېلګې ته متوجه کیږو شپږمې ته وبخئ ام بخیرنۍ بېلګه وي زده کوونکو تاسو دې بېلګې ته متوجه شئ که چېرته یو کس پوښتنه وکړي چې دې مرکب نوم مو ته په اشتقاقي طریقه ذکر کوي داسې ذکر کوو چې موږ مخکې افاق طریقه کې هغه زنځیر انتخابولو چې وږ زنځیر وي اوس هغه کاربن لټوو چې نورو ډېرو کاربنو سره اړیکه لري څومره چې وګرځو موږ دا منځنی کاربن که وکسو یو دوه درې څلور دا موږ تاسې چې ده دا موږ تاسې مرکز ده مرکزي اتوم ده دې شاوخوا کې چې پوته شول زده کوونکو دا میتایل ګروپ پوته شو دا پوته شو دا پوته شو او دا پوته شو اوس دې کې کوچني هم شته متوسط هم شته او لوی هم شته زده کوونکو اول کوچنی نوم وخلو دا میتایل ده دا میتایل ده ځکه زه لیکم چې دای میتایل اوس زده کوونکو
دغه الکایل ګروپ کې 2 کاربونه دي او په دې الکایل ګروپ کې 3 دي. موږ تاسې دویم شرط کې متوسط یلی و ځکه زه داسې کې لیکم چې ایتایل او دغه چې دا 3 دی پروپایل ده خو د زنځیر متشابه ده دې ته ایزو پروپایل یلی کېږي. په آخر کې لوی الکایل ګروپ نوم ده. دې 2 کاربونو په نسبت داسې کې 3 کاربونونه دي ځکه دا په آخر کې ذکر کوم. او ایزو کلمه ځکه کاروم چې د زنځیر متشابه ده او پروپایل نه ځکه وایم چې دا ځکه 3 کاربونه دي او الکایل ګروپ ده ځکه لیکو چې ایزو پروپایل او په آخر کې کومه کلمه مونږ لیکو چې میتان کلمه زده کوونکو. دا وه د په اشتقاقي طریقه د خاح لرونکو الکانونو میخودنه وه. دا موضوع پای ته ورسېده. نن همدومره کفایت کوي. خو یوه شي ته متوجه شه که څوک یو کس داسې یو مثال لیر کړي که نه کاربن ډولونو کې CH3 او دا هم چې هایدروجن. یو کس پوښتنه وکړي چې د منځنۍ دا څومي کاربن ده ته مو ته دا وښیه. موږ تاسې به ته وښیو چې دا کاربن دې سره اړیکه لري دې سره اړیکه لري دې سره اړیکه لري او دې هایدروجن سره اړیکه به نه ښیم کې. موږ چې کله کاربن نوعیت ډول څرګندوو دې کاربن اړیکه له نورو کاربنو سره په پام کې نیسو. داسې کې کاربن هایدروجن په منځ کې اړیکه په پام کې نه نیولی کېږي. تاسې به ورته وایئ چې دا کاربن دې کاربن سره اړیکه لري دې سره او دې سره دا دریمي کاربن ده. د کاربن او هایدروجن په منځ کې اړیکه نه حسابېږي. ممکن تاسې داسې فکر وکړئ چې دې کاربن 4 اړیکې جوړې کړي دي دا باید څلورمي کاربن شي. نه دا خبره په پام کې نه نیسئ چې کاربن او هایدروجن په منځ کې اړیکه چې دا په پام کې نه نیولی کېږي. یوازې کاربن او کاربنو په منځ کې اړیکه په نظر کې نیولی کېږي. زده کوونکو وخت په نورو اجازه نه کړي په نورو خپرونو کې بیرته بیا رسو انشاءالله په نوو موضوعاتو به خبرې کوو. کامیاب بریالي او سرلوړي اوسئ. د خدای په امان.